أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون. وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون. وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون. وألقوا إلى الله يومئذ السلام وضل عنهم ما كانوا يفترون. صدق الله العظیم. زما انتهایی عزتمندو ګرانو او درنو ورونو او زما هغه خویندې میندې چې څوک زما دا درس اوري، الله رب العزت دې موږ ټول له عمل توفیق راکړي. سورۃ النحل آیت نمبر 84 85 او 86 ما ستاسو مخکې تلاوت کو او د نمخ کې د الله رب عزت د نعمتونو او د الله د قدرت او د تخلیقات او نشانیانې بیان شو. او نن چې کوم دی الله رب عزت مخ کې مزید تاسو مخ کې بیان کوي. الله فرمای ويوم نبعث من كل امه شهيدا. الله فرمای چې موږ قیامت پر ورځ به هر امت نه یو گواه چې کوم دی، هر قوم نه یو گواه باغو باندې موږ پیش کو. یعنی د مراد پیغمبران دي، یعنی پیغمبران براشي به تور گواہی به گواہی کی چې الله ستاسو توحید درس موږ دوی ورکړو. ثم لا يؤذن للذين كفروا. الله فرمایي چې موږ به اجازه نه ورکو د خبرو د یو معاملې اجازه کافر له بچ کوم دی موږ نه ورکو. یعنی هغه وخت کې چې کوم دی د توبې دروازه بند شي مکمل. ولا هم يستعتبون. او نه بداغو عذر قبلی کی د څه اجازت باغو ته نه معاملات چې کوم دی، یعنی توبې دا دروازه مکمل بند شي او د هیڅ خبر اجازت ورته نه سفارش به نه بشفاعت شی بنئ. ولا هم یستعتبون. او نه بداغو عذر قبلیږي. وإذا رأى الذين ظلموا فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون. وإذا رأى الذين ظلموا العذاب، کله چې هغه خلک چې چا ظلم کړی دی کافر دي او عذاب ویني، فلا يخفف عنهم، نو دا هغه نه به د هغو عذاب کې شي کمی نه کېږي. ولا هم ينظرون. او نه به چې کوم دی دې باره کې هغو له څه مهلت ورکولی کېږي. وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك. وإذا رأى الذين أشركوا، او کله چې کافران مشرکان وګوري شرکاءهم خپل خدایان، هغه مخکې به پیش کېږي قیامت پر ورځ. قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا. دا مشرکان به ای زمونږ ربا، دا هغه زمونږ شریکان دي، هغه بوتان دي چې کوم ته مونږ سجدې کولې. الذي كنا ندعو من دونك، چې تا نه علاوه مونږ هغه ته چې کوم دی د هغو عبادت به مونږ کوو، هغو ته مونږ پکار ورکوو. ولې دا هغه خدایان دي. یعنی حیران بشي. فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون. نو هغه بوتان او هغه د دروغ خدایان به په خپل چې کوم دي دغه قول رد کړي د کافرو، او وای به چې تاسو دروغ وایي، موږ تاسو خدایان خو نه یو. خدای خو هغه دی چې دا ټول کائنات پیدا کړي او د نظام او د ژوندۍ پیدا کړي و، او تاسو خپل له طرفه چې کوم دي موږ خدایان جوړ کړي، موږ تاسو خدایان نه یو. وألقوا إلى الله يومئذ السلام وضل عنهم ما كانوا يفترون. او هغه خلک چې شرک کړي دي هغه به د الله مخکې چې کوم دی د امن او د سلامتۍ خبرې کوي. هغه ټولې هغه زړې خبرې تکبر هغه بدمعاشي هغه به ختموي. هغه به د سلامتۍ خبره کوي. وضل عنهم
ما كانوا يفترون او هغه ټول خبرې به تیری هغه ټول خبرې به داغونه ختمي چې کوم الله باندې هغه د دروغ افتراء او بهتان بلګاو هغه ټول خبرې به داغونه یری او ختمي وي الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله هغه خلق چې چا کفر کړی دی او د الله د لارې نه خلق منی کول زدناهم عذابا دا عذاب الله فرمایي زب زیاتوما فوق العذاب یو عذاب باندې بل عذاب وي بما كانوا يفسدون بوجه د فساد کړی دی د دنیا کې چې کوم دی دروغ ویل دي د دنیا کې شرک کړی دی الله فرمایي په دې شرک په وجه ظلم په وجه دی باندې یو عذاب باندې بل عذاب بل عذاب باندې بل عذاب دا وجه کوم مسلسل به راځي ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء الله فرمای هر امت باندې بز گوارا پاسو مان دنه مراد چې کوم دي انبیاء کرام دي یا صلحا امت دي چې کوم الله طرفه چې کوم دی هغه د پیغام رسانه کار کړو نو هغه خپل قومونو باندې کوم دی گواہی کوي وجئنا بك شهيدا على هؤلاء اے رسول الله صلی الله علیه وسلم تابزهم بطور گوارا ولما دي خلق مخکي تبم دي خلق باندې گواہی کوي او تبم وای شهید الله اے زما خدایا تاج کم پیغام مال را کړو هغه ما دوی رسول له ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين اے رسول الله صلی الله علیه وسلم تابانی منگا کتاب نازل کړی دی قرآن مقدس تبیانا لكل شيء د هر شی پکې وضاحت ته وهدى او هدایت ته ورحمة او رحمت ته وبشرى للمسلمين او مسلمانان لپاره خوش خبری ده الله رب عزت دې مونږ ټول له عمل توفیق راکړي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته